نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته څلور اعمال ښودل چې کله رمضان شروع شي د دغه اعمالو پابندي به تاسو کوئ. یو وظیفه ورته وښودله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل واستكثروا فيه من 4 خصال. رمضان شروع شي څلور اعمال به ډېر کثرت سره کوئ، زیات پې کوئ چې څومره ستاسو وس وي. صحابه کرام متوجه شو. اول نبی علیہ السلام فرمایل 2 اعمال داسې دي ترضون بهما ربکم چې د هغه اعمالو په وجه به تاسو ته د خپل رب رضا حاصل شي، الله به راضي شي. او 2 اعمال داسې دي لا غنی بكم عنهما چې په تاسو کې یو هم د هغې نه مستغني نه دی، هر سړی ورته ضرورت لري. اخو اسم انسان کوي نو خو پابندۍ سره وکړئ. اولنې کم 2 اعمال چې الله پہ راضی کیږي؟ فشهادت لا اله الا الله ويستغفرونه. نمبر 1 دا چې د لا اله الا الله، لا اله الا الله کثرت زیات کا چې څومره دی وس کیږي چې لا اله الا الله پکې په رمضان کې. نمبر 2 کثرت سره استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. که یو انسان ته دا ټکی یاد وي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا بهتر ده. یو انسان ته دا ټکی یاد وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چاته چې کم ټکی مزدی بده کې د دې کثرت کو. او 2 هغه اعمال چې هغه نه مونږ یو کس هم مستغنی نه یو، مونږ کې هر څوک ضرورت لري. نمبر 1 فتسألون الله الجنه، الله نه جنت غواړي په رمضان کې. او سبب کو عربی کې څوک وایي اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک الجنه، دا الفاظ یاد کا. او سلورم عمل فتعوذون به من النار، او د جهنم نه پناه غواړي. نو هغه کو عربی کې وای اللهم انی اعوذ بک من النار، یا دسه وای اللهم اجرنی من النار. نو دا سلور اعمال اوس نه عزت کو، جب په عادت کو. نمبر 1 لا اله الا الله. نمبر 2 استغفار شو، استغفر الله استغفر الله. اور نمبر 3 د جنت مطالبه کول د الله نه. نمبر 4 د جهنم نه پناه غوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خصوصي طور سره صحابو ته دا وظیفه فرمایله چې کله رمضان شروع شي د رمضان نه علاوه ځان اوس نه بده عادت کو چې دا کلمات هم زده شي. نو رمضان کې ویلو کې به اسانه وي، د قران کریم سره شغف پیدا شي، لګ لګ تلاوت د اوس نه شروع کو او خپل مصروفیت کم کو، مسجد ته ټایم زیات ورکو چې مونږ مسجد ته تالو نه لګو. نو